بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما يفعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم درود شریف وای صلی الله علی النبی الأمی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین د مخیاتونو کې بدر او احد غزوات ته اشاره وشو گویا کې ترغیب للقتال ذکر دی صورت کې بیان د موانع او د قتال د چاغه ربا ده ربا څنګه معنی د قتال ده ربا سبب د کثرت د مال ده او کثرت د مال سبب د محبت د مال دی او محبت د مال سبب د ترک د جهاد دی صحیح شو په دې وسایت باندې پوښتنه ربا سبب د کثرت د مال کثرت د مال سبب د محبت د مال او محبت د مال معنی دی د جهاد نه کړه دلته مودودی تفهیم القرآن کې لیکلي دي چې دا طریقه ذکر دا غزوه احد او بدر پسې ذکر وکاو چې اشاره دې خبره ته وکړه چې په دې کې سبب د هزیمت بیان دی چې سبب د هزیمت په احد کې او د شکست څه شی و دا و چې صحابه کرامو کې صدقاره موجود او خبره کړه ډېر به خوند خبره کړه الله و یا ایو الذین زمونږ دا ایمان دی او دا عقیده ده چې صحابي ایمان راوړ د نبی علیہ السلام باندې کافر وو او چې ایمان راوړ د نبی علیہ السلام سره اقرار او عهد او بیعت بدا د ټولې زمانه د ټول اولیاء الله نه دا غوړه ده د نبی علیہ السلام د یو صحبت د برکت هغه دومره مقامات ته ورسېد چې کلونو کې بزرګان غیله نشي رسېدل دا خدای نبی لازم توجهات وکړي یو ځل به چور سره تاسو واقعیت اوریدلی دي کس براغه وای ډیر ځکه مې ډیر داسې دی او بغض مې ده نبی رسول الله سینه باندې الله داسې ک بس وای و سپوري هغه اخواله محسوسوم ارسمه ختم هند څنګه د نبی علیہ السلام سره دشمن او د ابو سفیان خزا چې د حمزه رضی الله عنه زړه نه چکونه لګولیو وحشي او د حمزه رضی الله عنه هغه وګونه او دا ورته پری کړیو او دې ته عمل جوړ کړو دمره بوغاز یو پته مکه کې چې بیعت یو کده نبی رسول الله سره خود خزو سره الله په لاس بیعت نه د الفاظو بیعت وای په خدای مې د قسمی چې تر اوسه پورې د ټولو نه مبغوزه خیمه ما تستا خیمه وا په دې ټولو خیمو کې ډیره مې چې بدې شو دا خیمه چې ته پکې وسی او په خدای مې د قسمی چې اوس په دې ټولو خیمو کې محبوب ترینه خیمه ما ته دا خیمه د چې ته پکې وسی دا ضرب بدل شي دا ولې صحبت د نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام توجهات تاسو په پوښتنه کې نه څه په چا ویلې دي دا د بایزید بستامي موریدو
هغه نه چاته پوسو کې چې پیر صاحب هم څومره غټ مقام کې دی وای په خدای مې قسم چې زما پیر صاحب باندې چا نظر لګېدلی دی هغه ولی الله جوړ شوی خلق په پټې ولګولې وای دا کافر دی دا مرید ولی وای پیر د پیغمبر نه موچت ځکه پیغمبر باندې د ابو جهل نظر لګېدلی او د ابو لهب کنه هغه بزرګان شوي نه او مؤمنان هم نشو دی وای زما پیر صاحب چې چا لیدلی دی هغه ولی الله جوړ شوی تاسو پوهیږئ هغه ورته کم عقلو تاسو نه پوهیږئ رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم کا ابو جهل لیدلی ابو جهل ورته نه دی کتلی ابو لهب ورته نه دی کتلی ابو بکر صدیق ورته کتلی دی بلال رضی الله تعالی عنہ ورته کتلی دی عثمان رضی الله تعالی عنہ لیدلی او علی رضی الله تعالی عنہ لیدلی او دې صحابه د نبی علیہ السلام لیدلی او نو ځکه دومره غټو مقامات ته رسیدلی ابو جهل خو محمد رسول الله نه دی لیدلی محمد ابن عبد الله لیدلی دی هغه ورته په دې عنوان کتری چې دا محمد ابن عبد الله دی د تکذیب په عنوان ورته کتل صحیح کتنه ابو بکر کړی د ځان قرباني او نبی علیہ السلام بچ کړي تاسو په پوښتنه کې نشئ پای نو ګورې صحابه مبارک داسې خبرې ډیر بخدا دیوانه بادشاہ با محمد ہوشیار ګورې ډیر باریک خبرې دی الله تعالی ډیر محبوبان دي ځکه د الله د محبوب مرګري دي الله تعالی صحابه په بغض او دغه په بے ادبۍ ګورې ډیر خپکی او ډیر ګرف راځي الله تعالی نبی علیہ السلام محبوب دی نه دغه مرګري به ورته څنګه یا ایو الذین آمنوا ایمان خاوندانو لا تاکلوا ربا مخری سود اضعاف مضاعفات د چند پډیرو چندونو سره مضاعف پالب سرام دی ودونا بغیر د الف نوم دی د چند پډیرو ته چندونو سره سده بیان تزيد فی المال چې تاسو زیادت وکي په مال کې اند حلول الاجل په وخت رسیدلو د اجل کې وتاخر طلب ورسته کوي طلب څنګه سړی ته 1000 روپۍ ورکړي د میاشتې پاوله کې به راکړي هغه ته میاشتې پاوله کې ورغه 1000 روپۍ خو ما سره نشته زه یو نیم زر شو بل میاشت کې نو تا پیسې زیات کړې طلب دی روس تک بل میاشت کې بیا ورغه پیسې نشته بز 2000 شو بل میاشت کې راک 3000 شو دا په پیسې په بلا شو دل لري حساب دې ته شو دوی دا خبره نه ده د دې سره مخکې پرس کاله وفات هغه بم داسې کول خدای پاک دې ورته اوس بخنه وکړي چاته واسکټ اخیسته هغه واسکټ ډیر لري ځای ته رسېدلی او بیا به تې سیده اخیسته قسم دی چې وایي تې راکړي نه مې نالمه شاید چې تاسې نه مې اورېدلی دلته نه دی دې زموږ په ځای کې بل ځای کې دی تاسې ذهن بچا ته تللي چاله خو هغه نه دی ګورئ واتقوا الله د الله نویری گئی به ترکیب ترک درې با سرا لعلکم د دې د پارا تفلحون تفوزون چې تاسو کامیاب شئ واتقوا الله زکه و چې سود پر خودل زر په 2000 روپۍ دی به زر په 2000 د دې پر خودل بلا ګران کار دی په دا څوک پری دی دا هغه څوک پری دی چې څا کې د الله ویری واتقوا النار التي دعوا نویری گئی وعدت للکافرین چې کافرانو د پاره جوړ شوی دی ان تعذبوا بیا چې عذاب ولکیږي په دې سراتی الله او رسول تابعداریو کوي د الله او د رسول لعلکم د دې لپاره ترحمون چې پتا سره موشي وسارعوا بواوین ودونا په وو بغیر د وو دواړو نه راغلي سارعوا وسارعوا چې وسارعوا شنو پاتیو با تفصیل او چې سارعوا شي بیا په جمله استنافیه شي جلتای سره لاړ سے بخنه تاسو طرف د طرف او جنت تا ارض السماوات والارض ارضها کارد السماوات والارض ارضها چپلنواله د دې جنت کارد السماوات ګوري ارضها دا مشبہ ده او کارد السماوات والارض دا مشبہ به دی ها عبارت کې حذف ده اے کارد ما پسند پلنوالی د چا د اسمان او د زمکه حکم پلنواله لو وسلت احداهما بالاخرى چې په وسط چې اسمان د زمکه سره ولا والعرض نه مراد اسعد پر احواله ده ګوري
پلنواله د ځمکې او د اسمان نه غټ دی نو اوږدوالی به یې لا څومره اوږدوالی خو د پلنوالي نه غټ یي که نه چې پلنوالی یې دومره شو نو اوږدوالی به یې څومره دویم قول دا ده چې د عرض نه مراد سعت دی دا ښه معنا ده عرضها کارز السماء پراخي داسې ده لکه د اسمان او د ځمکې پراخي و سوال دی چې حدیث کې خو راغلي دي چې ادنا جنتي ته به دومره ځمکه به جنت کې ورکړی شي چې اووه د اسمان او اووه د ځمکې عمره به حدیث دی اورېدلی دا حدیث دی دلته څنګه و چې ډېره خو معلومه شوه چې جنت د اسمان او د ځمکې عمره دی نو بیا یو جنتي ده چې اووه میلاویږي نو دا نور خو پاتې شو دې ته به څه ورکول مولانا بجلیګر صاحب رحمه الله خبر دی مولا له څوک لس روپۍ ورکوي خدای ورته خدای دې اووه جنت ته درکړي خدای دې بیړه غر که کوه دې هغه ورکړه موږ له دې څه پرېښود موږ به چېرته شو اووه دې هم داسې ارزانه ورکړو په لس روپۍ هغه هم د اسقاط جواب دا دی چې دلته دا تشبیه د غیر مشهور د اشهر سره د غیر معلوم د معلوم سره منګ ته خو پلنوالی د اسمانونو د ځمکو معلوم دی که نه جنت خو هم نه دی لیدلی که نه چې کوم شی موږ له نه دی معلوم د هغه تشبیه د هغه څه سره ورکړه چې کوم موږ له معلوم دی لکه کما صلیت علی ابراهیم کې چې تشبیه ده صحیح شو کما صلیت کې چې کومه تشبیه ده دا مکه تشبیه ده مکه شان تشبیه ده دا نور جنت خو ډېر غټ شی دی دا جنت کم ځای کې دی د اسمانونو د ځمکو نه بره دی ګورئ او دروازې د اسمانونو نه راوتي دي ښه نبی علیہ السلام یو ځل وایي چې د جنت باره کې بحث کوه چې داسې دی داسې دی وایي دا ثابت یې تپوس کوي چې د اسمانونو او د ځمکو نه غټ دی خو د اسمان او ځمکه به بیا څه شو چې جنت دومره غټ نبی علیہ السلام ورته سبحان الله فأین اللیل اذا جاء النهار شپه څه شوه چې کله ورځ راشي او ورځ څه شي چې کله شپه راشي الله تعالی قدرتونه دي که نه تاسې پرې پوه کار د هما کی چارت کې چې مشببي حذف دی ګورئ تشبیه د جنت د اسمان او د ځمکې سره نه ده بلکې تشبیه د عرض د جنت د عرض د اسمان او د ځمکې سره ده کار د هما تاسې پرې پوه دلته عرضها السماوات والارض دلته خو تشبیه د عرض راغله د ذات سره د اسمان او د ځمکې کنه تشبیه د عرض د ذات سره خو نه ده دا خو تشبیه د وصف د ذات سره راغله بلکې تشبیه د وصف سره ده که عرض السماوات والارض وعدت للمتقین جنت تیار شوی دی للمتقین هغې خلکو ته چې ویریدونکي د الله نه الله ذکر چې مفعول د متقین دی په څه سره بعمل طاعت و ترک المعاصي چې د عبادتونه یې کړي او ګناهونه یې پرېښي دا متقیان څوک دي الذین دا خوش نصیبه خلک دي ينفقون چې مالونه لګوي فی طاعت الله د خدای په طاعت کې مال لګوي د الله په بندګۍ په کارونو کې بالسراء والضراء بالسراء په اسانۍ کې والضراء په سختۍ کې الیو سرولو سختۍ کې او اسانۍ کې اسانۍ کې ډېرې پیسې دي ورسره د خدای په لاره کې لګوي او ډېرې ورسره نشته یو شل دي ورسره د الله ستې ورکړي وایي زه دا د خدای په رضا ورکړي داسې کوي دا نه چې د سره کروڑ روپۍ نو بیا پنځه لکه ورکوي چې کروڑ ورسره نه وي نو وایي به ما زه صدقه نه کوم ځکه به زه غني نه یم کروڑ را سره نشته شل خو ورسره شته که نه د الله ستې ته ورکړي زمونږ کې څه خلک دي صادقان دي نو چا یو عالم تقریر کړی چې بس صدر سره مال خرج کوي ګورئ قسم دی چې قیامت را روان دی او بس هغوی چې کور ته راغلي وو که نه بس څه پیسې میسې چې یو بازار له تلي وو ښه ښه شیونه یې راوړي وو او بس دا پیسې ټولې خرج بس قیامت را روان دی پیسې ورسره ټولې ختمې شوې بل ورځ ملا له ورغلي وو چې دا څنګه چې کومه دی قیامت خو راغلی هغه ورته لږ انتظار کوئ را روان نو د خلکو دا خیال دی چې دا قیامت به ډېر اسانه شي او ګورې قیامت او مرګ ډېر سخت شي دلته ورځې سړي ما ته ویل مولوي صاحب دوا وکړه چې قیامت راشي مل ولې وایي چیسته ټول مړ شي ملته دې مړ شي نو عازمین الغیظ او ګوټو څکونکي دي الغیظه د غوسې کظم څه ته وایي غوسه ګوټي ګوټ
الکافینان امزایه مال قدرت ځان منک یعنی امزایی د جاری کولو د غسینا سره د قدرتنا وسه رسیږي خو چاته سنوای وسه رسیږي چې د سیو چپېړه چاته ورکی کرو غوران کارم چې بچ سوچو کې بازه بخره ورته کړي څنګه حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من کظم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه امنا و ایمانا چې څوک غوسه تیر کی او د قدرت لري چې بدل د چانه واخلي الله به د زړه د امن او د ایمان نه ډک او حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک غوسه تیر کی او د چانه انتقام وانخلی او د قدرت هم د انتقامي نه د تب جنت جوړ د تب زه ورکه چې پی وسط الجنه د جنت په دې مینس کې بد تکور جوړ کړي شي ولا بینان الناس یا فقید خلقنا ممن ظلمهم چې ظلم کی په دې تاریکین عقوبت سزا ورته پریږدي والله يحب المحسنين الله خوخی احسان کون کی بیا ذل پاله په دې کارونو د الله څنګه خوخی محبت خمیل القلب ته وي یصيبهم لازم مراد د چخې بدلی ور کوي والذین کسان ذا پالو پایستن چې کا د بهایو کتایو کار شوو هغه داو یو انصاری صحابیو ابو سعید التمار هغه به کجوري خرڅولې او بس کجوري خرڅوي او خیسه خزه ورتراله کجوري ته اخیسته او دورته چې دا کجوري خډير خینه دي حساب مناسب نه دي کور کې را سره ډېر خې کجوري دي راځه خزه ورتر روانه چې کور ته نه استولته تیر غاړ الله ته چا فیر کړو خپل کړ هغه ورته وي اتق الله الله نه وي دا الله نه می چې وره درن سړي بس راو حیران دا ایسو وایزا او په چغو سروش چې الله تعالی نسو دې دا مې څوک خلک وای صحابه مې یاره حق نه دي ځکه ګناونه تي شوی دي الکه ګناونه خو دي شوی هو ګنا نه چې بیا څه کړی دي ګنا نه رسته څه کړی دي کم کار کړی دي منګه د ګنا نه رسته څه کوو هغه څه کړی صحیح شو نه د خزه د خپل وای چې منګه معیار حق شي نو منګ به دا وی بار څه کتابه درې وسې خزه خپل کړي دا غلط کار کړي دا به منګه کوو نه دا به نه کوو خود سي کار کبل فرض شي نو دا غبط سي چې کړي دي تقو الله د آیت نازل کړ والذین کسان اذا پالو پایستن چې بهای کارو کی ذنبن گناہ قبیحہ کا زنا او ظلمون پوسم یا پزان ظلمو کی بما دونو د زنان کم کل قبل لک قل ول خزی و ذکر الله وریات شي دی تعالی وعید او د الله وعید وریات شي پستغفروا بخنه غاړي لذنوبیم د گناہوں د دی و من یغفر الذنوب بخنه نه کوي الا الله مگر الله کوي من الا اشاره دې خبر ته کې چې من استفهامیه ده استفهام انکاری ده په معنا د نفي سره څه دلیل ده چې په معنا د نفي سره دلیل دا چې رسته الا راغلی ده او بخنه نه کوي مگر یو الله ولم یسروا یدیم دی میشواله نه کوي علامه پس پالو چې کړه ده بلغ لوانو بلکې دوی لریکی کی ان هو داغینا او یعلمون دوی پویږي چن الذی هغه کار اتوه چې دی راغلی دا ای تماسیتن ګناه ده هغه کم کار چې کوي هغه ته ګناه وای امنګ سمره کارونه کو ګناه ورته نه وایو دا ډیره خطرناک خبره منګه تاسو چې په کوم ګناهونو کې اخته یو او ګناه ورته وي خو توبه وباس کنه هو چې ګناه را نه وشي زلم رسته څنګه شي خفګان محسوسو کنه محسوسو او د کوم له چې ګناه نه وایو او دا فیسبوک او دا تصویرونه دي ته ګناه نه وایو نو د دې نه رسو ځمن کیفیت هم نه بدلیږي نه د دې به زمون سهالي خدای به مونږ سره سکه او دا مولانو به سهالي چاغي مونږ له روا کړی هغه سره به خدای سکه چې دا غي د وجه نه خلک کوي چې پلان کې مولوی صاحب کوي دا غي به سهالي ډیر خطرناک حال په خدای دې مونږ ته چې وساتي تاسو خو نه ول چامین کني خدای مرتر جهنم له یوځه بوزه چامین نه وای کنه وای بلوچستان ملي ته تاسو قامین ونه ویلي وو کنه لعن الله والمصورین یوځه به سره په لعنت کې
چې خوښ پې یې که نه ځکه رضا بالمعصیت څه دی معصیت دی که نه دی ګناه ورته وایي که کېږي در نه خیر دی تصویر که وباسه خیر دی خو ګناه خو ورته وایي که نه زیدالله ګناه خو ورته وایي که نه ګناه ورته نه وایي دا کس ماته نه نه دې کې څه خبرې شته دی دا کس دی تصویر دی که نه دی ملنه څه خبرې لکم دینکم ولی کدا کسان جزاهم جزا د دې مغفرتن بخنه د امیر ربیم درب د دین او جنت ته جنتین دي چې ویږي ولا د دونه داغین نیرنا خالدینا حال مقدره ده اے مقدرین الخلود اندازه شوه د خلود بیها پدې کی ذات دخلوا چې کله داخل شاغیتا ونعم اجر العاملین او ډیر خسته د اجر د عمل کوونکو بتات حاصل اجر پتات سره دا اجر ده او نازل شو په عظمت د احد کې چې کله احد کې مسلمانانو شکست وکړو قد خلت پتقی سره مزد تیر شي من قبلکم مخکستاسنا سنن طرائق لاری په کفار په کافرانو کې بهمحالهم چې الله مهلت ورکړو سم خزم به نیولیو پسیرو ګرځي ایو المؤمنون مومنان بلاد پزمکه کې پنځرو ګورې کې پکانا څنګه عاقبت المکذبین انجام د مکذبینو ګورې دلته وي پسیرو پلار دې پنځرو بل ځای کې وي پسیرو پلار دې سم منظرو دې کې څه حکمت ده تا پیدا کړ څنګه عاقبت د مکذبین او رسولو د رسولانو الی اخر امر تر اخر کار د دې پورې من الهلاک د هلاک ولا تحزنوا مغمجن کې گئی لغلبتهم د غلبې د دې پانا هم هلهم زدوی ته مهلت ورکوم لوقتهم د وخت د دې لپاره هاذا د قران بیان للناس بیان د خلکو لپاره کلهم ټول لپاره هدایت د دلالتنا موعظه نصیحت د للمتقین د متقینانو لپاره منهم د دینه ولا تینو تزفو کمزوري کې گئی د قتال د کافرانو ولا تحزنوا مغمجن کې گئی علامه په مصائب او اصابکم چې تاسو درسیدلی دی به احد پوت کی وانتم العلون او تاسو چته بالغلبت علی بغلبی پدین کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان لرونکي حقا ان کنتم مؤمنین دا شرط دی جواب سره او جواب دل علی مجموع ما قبل جواب د دې هغه چې دلالت پکې کوي مجموعه د ما قبل ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم العلون دا ټول په دال ان کنتم مؤمنین فلا تهینوا ان کنتم مؤمنین فلا تحزنوا ان کنتم مؤمنین فانتم العلون جزاکان باندې پوښتنه یابسکم یوسفکم کرسی کی ورسی کی تاس تبوغت کی کرسی دری دی تاس تا قرحن زخمنا په فتحې د قاب سره د زمې سره قرح او قرح په زمې سره چې سی قرح زخم ته وي قرح درد د زخم ته وي دای فرق دی جوهد من جرحین وناوی فقط ما سلقا ما په تحقیق سره چې د قوم د کافرانو تا قرحن زخمنا مثلو د دې پشان په بدرن په بدر کې وتلک الایام داور زیدین داویلو چمګیا اړ وراړو بین الناس د خلق ومن کې یوم لفرقه یو ورځ دی وی ډلی و یوم بل ورځ اخرى د بل ډلی یتایزو چې نصیحت واخلي وليعلم الله علم ظهور د دې لپاره چې جدا کی الله تعالی په علم ظهور سره جدائی الذين كسانا من ایمان راوړل دي اخلاص چې اخلاص کړي په ایمانونو دي کې من غیرم د نورونه ويتخذوني سي منكم دتا سنا شهدا شهیدان یکرمون بالشهادت عزت پر کوي ته په شهادت والله لا يحب الظالمين الله نخو خي ظالمان کافران نه خو خي څه معنا يعاقب ما عذاب ور کوي وما ينام به وچ الله چې انعامات کړی دی پاغي باندې عليه بدی بن استدراج نه استدراج ته مهلت ور کوي بیا بیره کیږي درود شریف وای